بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د هدایت النحو سبق نمبر 26 سے فصل الرابع یعنی څلورم فصل شروع دی. د اسباب منع صرف شپږم قسم به وایو. دې نه مخکې موږ پنځه ویلي دي. عدل هم ویلی، وصف هم ویلی، تانیث هم ویلی دی، معرفه هم ویله او بیا هم ورپسې عجمه وویله. نن به انشاءالله موږ جمع وایو. نو جمع نه مراد هر یوه جمع نه ده. د جمع نه مراد هر یوه جمع د غیر منصرف سبب نشي جوړېدی. هر یوه جمع د غیر منصرف سبب نشي جوړېدی. په جمعو کې صرف یوه جمع د تاسو به اورېدلي، هغې ته جمع اقسام وایي. جمع اقسام ورته وایي او منتهى الجموم ورته وایي. منتهى الجموم ورته وایي. نو موږ به د غیر منصرف سبب دقه منتهى الجموع ده. ګورئ په جمعو کې هر یو جمع مراد نه دی. ګورئ ها، لکه عالمون او دغه شانتې ورپسې دی رجال کتب. نو دغه ته مراد نه نه. کتبون د کتاب جمع ده، رجالون د رجل جمع ده، عالمون د عالم جمع ده، مسلمون دا د مسلم جمع ده. خو دغه ته مراد نه دی. ګوره یاد وساتئ، په جمعو کې صرف یوه جمع د اسباب منع صرف سبب جوړیږي او هغه د دوو سببونو قایم مقام دی. هغې سره د دویم سبب لټولو ضرورت نشته. هغه د دوو برابر دی. بس هغه یوه جمع چې ده هغه د دوو سببونو برابر ده. بس هغې کې دوه سببونه په خپله موجود دي. بس دا یوه جمع چې ده دا به دې کې به بل سبب نه لټو. نو اوس موږ ته وایي چې د غیر منصرف دپاره جمع چې ده که نه د یو جمع هم ده. د غیر منصرف یو سبب هغه جمع دی. اما الجمع بهرحال جمع، اما الجمع بهرحال جمع. فشرطه د شرط شرط ته وایي او د ها چې دی دا د جمع ته راجع شوی دی. د دې جمع شرط، نو د دې جمع شرط د څه شي دپاره شرط؟ د دې جمع د غیر منصرف کېدو دپاره شرط. د دې جمع د غیر منصرف کېدو دپاره شرط ان دا دی چې یکونه وي به على صیغة منتهى الجموع. على صیغة منتهى الجموع، د منتهى الجموع د صیغې په وزن، د منتهى الجموع د صیغې په وزن به دا جمع وي. نو بیا به هغه د غیر منصرف دپاره شرط جوړیږي. وهو او دا جمع منتهى الجموع او دا صیغه د منتهى الجموع دا صیغه. وهو او دا منتهى الجموع صیغه ان دا ده چې یکونه وي به بعد الف الجمع، د الف جمع نه وروسته، د الف جمع نه وروسته حرفان دوه حروف. وګورئ الف جمع اوس څه ته وایي، یاد وساتئ. ما تاسو ته مخکې دا په دروسو کې ویلي دي خو نن بیا یاد کړئ. ګوره د منتهى الجموع درې وزنونه دي، درې اوزان دي. اولینی حرف باندې به هم زبر وي، په دویم حرف باندې به هم زبر وي، په دریم ځای به الف وي. الف دې الف ته الف جمع وایي. دې الف ته څه وایي؟ الف جمع. الف جمع ٹھیک شو. اولنی حرف باندې به هم زبر وي، په دویم حرف باندې به هم زبر وي او په دریم ځای به الف وي. د دې الف نه پس په دوه حروف وي، دوه حروف وي. لکه مفاعل. وګوره په اولنی میم باندې زبر، په دویم حرف باندې هم زبر او دې ځای کې په دریم ځای باندې الف دی. نو ما تاسو ته وي په اول حرف به هم زبر وي نو میم باندې زبر دی، په دویم حرف به هم زبر وي نو په فا باندې زبر دی، په دریم حرف به په دریم ځای باندې به الف وي نو دا الف ته وګورئ. دې الف ته څه نوم وایي؟ الف جمع. نو الف جمع مې زده کړئ. ګورئ ښه، دریم حرف به الف جمع وي. د الف جمع نه وروسته به بیا دوه حروف وي. لکه ګورئ مفاعله، مفاعله. لکه مساجده، مساجده، مساجده چې دا د مسجد جمع ده، د مسجد جمع ده. مسجد یو جماعت ته وایي، مساجد معنی د ډیر جماعتونه. نو د دې مسجد جمع مساجد دی او دې مساجد ته منتهى الجموع وایي. دې مساجد ته کومه جمع وایي؟ د مساجد چې دا د مسجد جمع ده او دې جمع ته منتهى الجموع وایي، ځکه دا د مفاعلو په وزن ده او مفاعلو چې ده دا د منتهى الجموع صیغه ده، د منتهى الجموع صیغه ده. نو اول وزن خدا شو، اول وزن. دویم وزن ته ګوره، دویم وزن په اول حرف به هم زبر وي، په دویم حرف به هم زبر وي، په دریم ځای باندې به الف جمع وي، پس د الف جمع نه وروسته به یو مشدد حرف وي، یو حرف به وي هغه مشدد وي. لکه فعال، فعال. لکه فعال، فعال، فعال. لکه دواب، دواب، دواب چې دا د دابتون جمع، دابتون، دابتون. د دابتون جمع دواب راځي، دواب. نو دا دواب چې دی که نه دا د فعال په وزن دی،
د فعال لو په وزن دی او دا فعال لو ګورئ په اول حرف هم زبر وي، په دویم حرف هم زبر وي، په دریم ځای به الف جمع وي، په دریم ځای به الف جمع وي. د الف جمع نه وروسته به بیا یو مشدد حرف وي، یا به یو مشدد حرف وي یا به دوه حروف وي. وګورئ نو دا یو مشدد حرف هم په اصل کې دوه حروف دي، اولنی ساکن وي، دویم متحرک وي، حرکت والا وي. ټیک شوه. اوله ساکن وثانیه متحرک. ټیک شوه. نو دویم متحرک به وي. نو ګورئ دواب بو چې دی دا هم د منتهى الجموع صیغه ده، دواب بو هم د منتهى الجموع صیغه ده او مساجد هم د منتهى الجموع صیغه ده. اوس دریمه صیغه وګوره، دریم وزن وګوره، په اول حرف هم زبر وي، په دویم حرف هم زبر وي. ټیک شوه. په دریم ځای به الف جمع وي، په دریم ځای به الف جمع وي، دې ته الف جمع وي. د دې الف جمع نه وروسته به درې حروف وي، خو د دریو حروفو کې به دا منځنی نه دی، دا به ساکن وي. دې ته وګورئ دا به ساکن وي. ټیک شوه. لکه مفاعیلو، مفاعیلو. نو ګورئ د الف جمع نه وروسته درې حروف دي، یو عین دی، یو یا ده، یو لام دی. نو دا یا پکې ساکن ده. وګورئ دا یا پکې ساکن ده. ما تاسو ته وي چې دلته کې به دا د باندې به کسره وي، دا به ساکن وي او په د باندې به بیا یا به پیش وي یا به پې زبر وي. صحیح شوه. نو د مفاعیلو لکه مصابیحو، بیحو چې دا د مصباح جمع ده. مصباح ډیوې ته وایي، مصباحون. د مصباحون جمع مصابیح راغی او دا مصابیح دا منتهى الجموع ده، دواب منتهى الجموع صیغه ده او مساجد منتهى الجموع صیغه ده. دا د منتهى الجموع څه ته وایي چې د جمع انتها وشوه، دا جمع نور نشي مخکې جمع کېدی. لکه څنګه ګورئ بعضې جمع داسې دي که نه چې هغه مخکې نور هم جمع کېدی شي، نو بیا هغه جمع په داسې حد ته ورسي که نه چې د هغې نه وروسته بیا دا نشي جمع کېدی. لکه د کلبون جمع نه دی، د کلبون، کلب سپي ته وایي. کلبون جمع چې دی که نه، د کلبون جمع اکلوب راځي، اکلوبون. دا اکلوبون جمع مکسر ده. اوس دا اکلوبون چې نه ده دا بیا دوباره جمع کېدی شي، دا د بیا راځي اکالیب یا اکالب. نو اوس دا اکالب چې دی که نه، اکالب دا د مساجد په وزن باندې دی. اکالب، مساجد، مفاعل، اکالب. ٹھیک شوه. نو ګورئ دا چې ده که نه دا اوس د دې نه وروسته دا بیا نور نشي جمع کېدی. نو دا هم جمع مکسر ده. ٹھیک شوه. او دا هم جمع مکسر ده، جمع مکسر، او دا هم جمع مکسر ده. خو دا جمع یو ځل بیا دوباره جمع شوه، دا نو اکالب ته جوړ شو. اوس دا جمع مکسر نور نشي جمع کېدی، نو دې ته منتهى الجموع وایي چې د جمع انتها وشوه، د جمع انتها. دا جمع انتها ته ورسېده، خپل اخري حد ته ورسېده، اخري سټیج ته ورسېده، نور دا مخکې نشي جمع کېدی. ټیک شوه. نو دې ته جمع منتهى الجموع وایي، جمع منتهى الجموع ورته وایي. نو موږ ته وایي فشرطه، نه د دې جمع د غیر منصرف کېدو دپاره شرط دا دی ان دا دی چې یکون وي به علی صیغة منتهى الجموع، د منتهى الجموع د صیغې په وزن. وهو او دا منتهى الجموع، هو چې دی دا منتهى الجموع ته راجع دی، دا هو د منتهى الجموع صیغې ته راجع دی. وهو او دا منتهى الجموع صیغه ان دا دی چې یکون وي به بعد الف الجمع، د الف جمع نه وروسته، د الف جمع نه وروسته حرفان دوه حروف وي، که مساجد، لکه مساجد. ٹھیک شوه. نو ګورئ په مساجد کې دا الف چې دی که نه دې ته الف جمع وایي، الف جمع ورته وایي، الف جمع ورته وایي. نو د الف جمع نه وروسته وګوره حرفان دوه حروف دي. حرفان دا تسنیه ده د حرفون. ٹھیک شوه. او حرف مشدد او معنا ده یا حرف مشدد، یو مشدد حرف وي، مثل دواب، د دواب په شان. مثلا دواب وګورئ نو دا الف جمع، دا الف جمع ده. ٹھیک شوه. اولنی حرف هم متحرک دی، زبر والا دی، دویم حرف هم زبر والا دی، په دریم ځای الف دی، الف ته الف جمع وایي. او د جمع نه وروسته وګورئ او حرف مشدد، یعنی د الف جمع نه وروسته یو مشدد حرف وي، نو دا وګورئ دا به مشدد حرف ده. نو دا داسې وزن صیغه چې وي که نه، نو دا به غیر منصرف وي. لکه مساجدو چې ده ګورئ د الف جمع نه وروسته دوه حروف وي، نو دا به غیر منصرف وي. یا داسې جمع منتهى الجموع چې هغه د الف جمع نه وروسته یو مشدد حرف وي، نو دا به منتهى الجموع وي.
او ثلاثه حروف یا درې حروف وي اوسطها د الف جمع نه وروسته درې حروف وي یا به د الف جمع نه وروسته دوه حروف وي لکه مساجده یا به د الف جمع نه وروسته یو مشدد حرف وي مثل دواب د دواب په شان مثل معنا په شان یا ما ورته لیکلی مثلا دواب یا به د الف جمع نه وروسته ثلاثه حروف درې حروف وي خو شرط پکې دا دی اوسطها ساکنون په دغه درې حروفو کې به اوسطها د هغې یعنی د ها چې دا د احرف راجع دی چې د دې درې حروفو درمیاني حرف به درمیاني اوسط معنا درمیاني حرف به ساکن وي خو بل شرط پکې دا دی غیر قابل للهاء په داسې حال کې چې ها نه قبلی چې ها به نه قبلی نو ها نه مراد دلته کې ګول تا ده د ها نه مراد ګول تا ده چې دا د وقف په حالت کې ها ساکنه جوړه شي دا ګول تا باندې چې کله وقف کې نو دی نه به ها ساکنه جوړېږي نو دقه ها یادی غیر قابل په داسې حال کې به وي چې نه به قبلی للهاء ها به نه قبلی ټیک شوه درمانی حرف به ساکن وي او ها به نه قبلی لکه مصابیحه نو دلته کې مونږ ته وایي چې د الف جمع نه وروسته ثلاثه حروف درې حروف ته وګورئ یو حرف با ده او دویم حرف دا یا ده ټیک شوه او دریم حرف ها ده دا درې حروف دي ثلاثه احرف اوسطها ساکنون د دې درمیانه به ساکن وي نو دا یا ساکن ده او غیر قابل للهاء او ها به نه قبلی ټیک شوه فسیاقلتن سیاقله کې صاد یا او د الف جمع نه وروسته درې حروف دي خو دا دریم حرف چې دی دا ګول تا ده نو دا ها قبوله کړې ده نو د دې وجې نه دا سیاقلتون غیر منصرف نه ده دا منصرف ده وجه دا ده چې دی ها قبوله کړې ده ګول تا ده نو دا سیاقلتون چې دی که نه سیاقلتون دې باندې چې مونږ کله جمع په دې مونږ کله وقف کوو نو دا مونږ وایو سیاقله دا ګول تا نه مونږ ها ساکنه جوړه کړو دا به مونږ وایو سیاقله وایو دا ها ساکنه وایو او فرازینتون چې دی فرازینتون نو دا مونږ بیا وایو فرازینه دا ګول تا چې ده دی نه مونږ ها ساکنه جوړو دا ولې منصرف دی سیاقلتون او فرازینتون وجه دا ده چې دا د واحد اسم سره مشابهت لري ځکه دا ګول تا اکثر په واحد اسم باندې راځي نو د دغې وجې نه دا سیاقلتون دا د واحد اسم سره مشابهت لري د دې وجې نه دا غیر منصرف سبب نشي جوړېدی دا منصرف وي او فرازینتون نو دا سیاقلتون چې ده که نه دا د سیقل جمع ده سیقلون یا سیقلتون جمع ده سیقل معنا ده د چړې تېره کوونکې چړې چې کوم سړی تېره کوي که نه هغه ته سیقل وایي سیقل او فرازینه چې دی که نه دا د فرزانتون جمع ده فرزان هغه د شطرنج نه شطرنج چې خلک کوي شطرنج یو قسمه گیمي هغه گیم هغه لوبه غونته کړه هغه خلک کوي نو په هغې کې یوه وزیره هغې ته فرازینه وایي هغه د هغې جمع فرازینه راځي او فرزانتون هغې ته وایي فرزانه ورته ټیک شوه او نو دا سیاقلتون چې ده دا د سیقل جمع ده او فرازینتون د فرزانتون جمع ده د فرزانتون ټیک شوه نو دا فرزانتون کې اخره کې ګول تا راځي او فرازینتون کې راځي نو دا د واحد سره مشابهت لري لکه د دواړو په اخره کې ګول تا راځي او دا ګول تا په وقف کې مونږ ها ساکنه وایو نو مونږ ته وایي چې د الف جمع نه وروسته به درې حروف وي او درمیاني حرف به پکې ساکن هم وي خو شرط په دغه کې دا دی چې دا دریم حرف به ګول تا نه وي ها ساکنه به نوي ٹھیک شو دا اسم به ها دا جمع به ګول تا نه قبلی یعنی ها ساکنه به نه قبلی ٹھیک شو فسیاقلتون و فرازینتون منصرفون دا سیاقله او فرازینه منصرف دي وجه څه ده لقبولهما د دې دواړو د قبلېدو د وجې نه څه قبلی الها ها د دې دواړو د ها د قبلېدو د وجې نه دا منصرف دي د دې دواړو قبول قبلولو ته وایي هما معنا د دې دواړو د ها د قبلولو د وجې نه منصرفون دا منصرف دی دا دوانه ها قبلی سیاقلتون او فرازینتون ها قبوله کړې دا ګول تا د په اخره کې دا ګول تا د وقف په حالت کې ها ساکنه ویل کېږي نو د دې وجې نه د دوانو ها قبوله کړې ده د دې وجې نه دا منصرف دی وهو او هغه ایضا هم هغه یعنی دا جمع غیر منتهى الجموع جمع یادی وهو او دغه منتهى الجموع دا منتهى الجموع چې دا ایضا هم یعنی دا اردو کوي بی ایضا هم
قائم مقام السببین د دوو سببونو برابر وي، قائم مقام وي. لکه څنګه چې الف مقصوره او الف ممدوده دا د دوو سببونو برابر ده که نه، دې کې د دویم سبب لټولو ضرورت نشته، یعنی نه پکې عدل لټول پکار دی، نه په دې کې وصف لټول پکار دی، نه په دغه کې د بل څه لټول پکاري، معرفه یا دغه شانتې ورسره عجمه دغه لټولو ضرورت نشته. بس چې کوم اسم الف مقصوره وي یا الف ممدوده وي، ټیک شوه، که یو اسم دی هغه الف ممدوده دی، بس پوه شه چې یاره دا دې کې د دویم سبب لټولو ضرورت نشته، دا غیر منصرف دی. که دغه شان الف مقصوره وي او که دغه شان جمع منتهى الجموع وي، نو جمع منتهى الجموع کې د دویم سبب لټولو ضرورت نشته، دا په خپله د دوو سببونو قایم مقام دی. اول سبب سره الجمعیتو، نو جمع کېدل دا یو سبب شو، ولزومها او دویم د دې لازم کېدل دي چې دا جمع منتهى الجموع نه بس دا لازم ده، دا دی نه مخکې دا نوره نشي جمع کېدی، نو یو جمع شوه او یو د دې جمع لازم کېدل دي، ټیک شوه. وامتناع او مندي ان دا خبره چې ان يجمع چې جمع شي، چې نورم جمع شي مره اخرى بل ځل، یعنی چې دا مندي، دا جمع منتهى الجموع چې ده که نه دا منه ده. وامتناع او دا جمع منتهى الجموع منه ده، ان يجمع چې هغه جمع شي، جمع کېدل مرة بل ځل، چې یعنی یو بل ځل دا جمع شي، جمع التکثیر جمع مکسر، جمع التکثیر جمع مکسر، فکأنه نو گویا چې هغه جمع جمع مرتين دو ځل جمع شوې ده، جمع مرتين دو ځل جمع شوې ده. دا داسې ده لکه چې دا دو ځل جمع شوې ده، لکه ما تاسو ته ووي د کلبون جمع اکلوب راځي، او بیا اکلوب چې دی دا جمع مکسر ده که نه، دا دوباره جمع شوې ده، نو اکالب تی جوړ شوی دی، اکالب، ټیک شوه. نو امید دی تاسو په دې باندې پوه شوي. الجمع دا شپږم قسم دی د غیر منصرف. اما الجمع بهرحال جمع فشرطه ندی جمع د غیر منصرف کېدلو شرط دا دی ان یکون علی صیغه منتهى الجموع، چې د منتهى الجموع د صیغې په وزن به وي. وهو او دا منتهى الجموع څه شی ده؟ ان یکون چې وي به بعد الف الجمع د الف جمع نه وروسته حرفان دو حروف لکه مساجد، کمساجد لکه مساجد، او حرف مشدد او حرف مشدد یا د جمع مکسر د الف جمع نه وروسته به یو مشدد حرف وي، مثل دواب، د دواب په شان، او ثلاثه احرف یا د الف جمع نه وروسته به درې حروف وي، خو شرط پکې دا دی اوسطها ساکنون، درمیاني حرف پکې ساکن وي، غیر قابل للهاء او ها به نه قبلی، ها به نه قبلی، لکه مسابیحه. فسیاقلة و فرازنة او سیاقله و فرازنه منصرف دي، وجه سره منصرف دي، لقبولهم الهاء، د دې دواړو د ها د قبلولو د وجې نه دا منصرف دي. وهو او دا جمع منتهى الجموع ايضا هم قائم مقام السببين، د دوو سببونو قائم مقام دی. اول سبب څه شی دی؟ الجمعیت، جمع منتهى الجموع کېدل، ولزومها او د دې لازم کېدل چې لکه دا دوباره بیا نشي جمع کېدی. وامتناع او مندي ان يجمع چې جمع شي مره اخرى بل ځل، جمع التکثیر جمع مکسر، یعنی دا منتهى الجموع چې ده د دې بیا نور جمع مکسر نشي کېدی. فکأنه نو گویا چې هغه جمع مرتين دو ځل جمع شوي دي. نو ما تاسو ته مثال ولیکو، د کلب جمع مکسر جوړیږي، اکلب ډېر سپو ته وایي، او کلب یو سپي ته وایي، اکلب ډېر سپو ته وایي، او چې د هغې نه هم ډېر زیات سپي وي نو هغې ته بیا راځي اکالب، لکه د مساجد په وزن باندې، مفاعل په وزن باندې بیا اکالب راغی. نو دا اکالب چې دی که نه دا بیا نور نشي جمع کېدی، ټیک شوه. د کلب یو جمع مکسر اکلب جوړ شو، او د دې اکلب بله جمع مکسر اکالب جوړ شو، نو دا جمع د دې کلب دا جمع دو ځل جوړه شوه، یو ځل جمع مکسر اکلب جوړ شو او دویم ځل جمع مکسر اکالب جوړ شو. نو مونږ ته وایي چې وامتناع ان یجمع مره اخرى، دا جمع مکسر چې ده دا جمع منتهى الجموع دا بل ځل جمع کېدل، په دریم ځل جمع کېدل دا ممتنع دي. جمع التکثیر جمع مکسر کېدل په دریم ځل باندې منع دي، په دریم ځل باندې جمع مکسر کېدل دا منع دي. فکأنه نو گویا هغه جمع هغه منتهى الجموع جمع مرتين دو ځل جمع شوي وي، ټیک شوه. نو امید دی په دې به پوه شوي، د دې تاسو سکرین شاټ واخلئ او بیا د هغې نه پس دوباره ځان سره ولیکئ، دوباره یې واورئ، انشاءالله تاسو په دې درس باندې ډېر ښه پوه شئ. دا زموږ د نن ورځې درس و، راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام.